بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بزيد المال والصلاة على من اختص بالخلق العظيم فتفسير الصلاة واضح وقوله على من اختص كناية عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنبيها على أن كونه مختصا بالخلق العظيم مما تقرر في الأذهان حتى لا ينتقل الذهن من هذا الوصف إلى غيره عليه الصلاة والسلام. ما کې سبق دا ویل شو چې دا خطبه شروع کړو الحمدلله الذي هدانا الى الصراط المستقيم والصلاه على من اختص بالخلق العظيم وعلى اله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. اعلم ان اصول الشرع دا منار عبارته نو منار عبارت الحمدلله الذي هدانا الى الصراط المستقيم کې منګه د هدایت خبر او بدن الانوار کې او بیا صراط مستقيم ستوي او د دینه سمورات نو درې مصداق دا غوشو والصلاه على من اختص کی خبره کوي صلات تفسیر خو دی چې واضح ده. صلات په لغت کې په معنی دعا سره راځي او په اصطلاح کې کله چې د صلات نسبت الله پاک ته وشي نو معنی دا رحمت لګل او فرشتو ته نسبت وشي نو بیا سي استغفار کول او مرغو ته نسبت وشي نو سمانی تسبیح ویل او انسانانو ته نسبت وشي نو سي درود ویل دعا کول. نو دیو چې تفسیر د صلات واضح ده. ویما خبره کوي علی من اختص بالخلق العظیم دا من اختص چې ده کنه یعنی هغه ذات چې خاص کړی شوی دی دا هغه ذات چې خاص دی د خلق عظیم سره. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مراد ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم یې ونه وي ځکه په دې خبره باندې تنبیه دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذات دا خاص دی د خلق عظیم سره. خلق عظیم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خاص دی چې کله هم د خلق العظیم دغه راشي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ذات شامل وي بل څه نه مراد. وز دلګي چې دغه نه والصلاه علی من اختص بالخلق العظیم نو بدی کې دا با داخله شوی دا په خلق عظیم باندې نو دلګي دا با په مختص داخل لکه په مختص به داخل نه. مختص دی ته وای ما ته فکر ده کنه فکر مختص دی ته وای کم څه چې خاص کړل شوی کم څوک چې خاص کړل شوی راځي ته وای مختص او د سب ذریعی سره چې خاص کړل شوی ته وای مختص به سور ته وای مختص ته وای او مختص به نو دلته اوس خبره نه راغله چې دا با په مختص داخل او په مختص به باندې داخل نه پوه شئ. دلته مختص معنی نه خلق مختص دلته خاص کړل شوی دی خاص کړل شوی دی خلق العظیم خلق العظیم خاص کړل شوی دی په چا پورې خاص کړل شوی دی په محمد صلی الله علیه و آله وسلم پورې. اوس ما ته وګوره معنی دا خلق عظیم خاص کړل شوی دی په پیغمبر علی السلام پورې چې خلق عظیم په کم ځای کې هم راځي مراد به دې سوق وي نو دا خلق عظیم مختص دی او مختص به سره محمد صلی الله علیه وسلم. پوه شئ خدا خبره نه ده د یو طرف نه خدا چې خلق عظیم خاص د پیغمبر علیه السلام سره نو پیغمبر سلام مختص به شو خدا سینه ده چې دا پیغمبر علیه السلام خاص سره خلق عظیم سره ځکه که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم منګه خاص کو د خلق عظیم سره نو مطلب دا شو چې دا پیغمبر علیه السلام په دې کې صرف کلی اخلاق دي نور به هیڅ هم نشته. خبره خودس نه کنه پوه شو به معنی نو دلته دا با په مختص باندې داخله ده چې دا خلق عظیم خاص کړی شوی دی د چا سره د محمد صلی الله خدا محمد صلی الله علیه وسلم د اخلاق عظیم سره خاص کړی شوی دی نه نه که پیغمبر علیه السلام د خلق عظیم سره ته خاص کړي سب سغلتی براشي چې د پیغمبر علیه السلام لپاره بس خلق عظیم صفت بس شامل شي او نور به الګا پوه شو به معنی دا یو خبره شو چې لګي با خو به خبره ده غوړي الله او صلات نو صلات خو مخکې تاسو بنور کتابونه کړی او دویمه خبره دغه شوله چې لګي دا با په مختص داخل لکه په مختص به داخل ده. دریمه خبره ده چې خلق عظیم څه ته وایي. خلق عظیم هغه ملکې ته ویل کېږي هغه ملکه هغه قوت او طاقت چې په نفس کې راسخ شوی یعنی مطلب د انسان هغه په سهولت سره ادا کېږي هغه ملکې ته ویل کېږي. خلق عظیم هغه ملکه ده چې هغه نه افعال د انسان په اسانۍ سره وځي دا خلق دا د اخلاق وي کدا کلی وی جو د اخلاق حسنه وي او که خراب وي جو د اخلاق سیئه وي. مطلب دا دی یو سړی د دروغ وي او د دروغ وي خوده عادت شوی دی بل دروغ باندې اوس کده دروغ وي جو دته صفه د یره نه
نو موږ د اخلاق بد دي ځکه د اوس دنه دا دروغ اوزي په سہولت سره په اسانۍ سره تکلیف ورته نه اوس انسان د رښتونه لري خو د یو ورسته دروغ وي نو د یریږي په دې خبره باندې چیرې زما ته دا دروغ ښکار نشي نو دا هم د رښتیني سره دروغ صادر شول خو په تکلف سره د یریږي وسو ا دې کنکب چې دا پروانه او پرې دومره څه چل دی خو دروغ دي و مې چلو شو نو دې د خلق ویل کېږي خلق څه دا وي هغه ملکې ته ویل کېږي چې دا غینه د انسان افعال په اسانۍ سره روزي پوه شو به باندې اوس په دې باندې پوه شوي دریم نمبر خبره ده چې خلق عظیم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لپاره څنګه ثابت دي د خلق عظیم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره څنګه ثابت دي نو بری سلو قول دي یو قول ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک عادت عائشہ فرمایي چې هو القرآن یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمل په قرآن مجید باندې مو نو چې کم اصل په قرآن مجید کې دي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عمل کو کم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عمل کو واپس کړي په قرآن مجید کې دي نو ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلق عظیم وي پوه شو به معنی دویم نمبر خلق عظیم څه ته وایي خلق عظیم هغه په دنیا او په آخرت کې سخا او د دنیا او په آخرت کې خپل خالق طرف ته متوجه کېدل او دا نه کوي مگر څوک کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خلق عظیم وي پوه شئ دریم نمبر چې پیغمبر صلی الله علیه خلق عظیم څه ته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل حدیث شریف کې اشاره کړی دا سل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك څوک د سره بد کوي ته سره کوه څوک د سره خپل ولی پریری ته سره خپل ولی جوړوا څوک باندې ظلم کوي ته معاف کوا څوک د سره بد کوي ته سره کوه دې د خلق عظیم چې دا صفات پچا کی نو هغه د سوې خلق عظیم وي او د ټول اصح قول دا دی وای چې خلق عظیم هغه لارې ته وای چې په داسې لار باندې تک کول په داسې اعمال کول داسې افعال کول چې هم د الله راضي هم د مخلوق راضي کوئی دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده او بدی کی اشاره ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی قول دا الله تعالی دی قول دا انک لعلى خلق عظیم پوه شو به معنی ها و دې وګوره بیا مخ خبره کوم والصلاه على من اختص بالخلق العظیم او رحمت نزول د رحمت کامله دی وی نزول د رحمت کامله دی وی على من به غزاد باندې اختص چې خاص کړي دی الله پاک هغه بالخلق العظیم په خپل اخلاق سره په لوی اخلاق سره په اوچتو اخلاق سره فتفسیر الصلاه دغه دا غره دا عبارت شوی منار عبارت شو دا تاسو الصلاه علی من اختص بالخلق العظیم اوس د دې تشریح نور الانوار کوي دا صلات تشریح کوي دا من اختص کوي او دا خلق عظیم کوي دا کار دغه دی کنه تشریح کوي شرح کوي شرح نو دا د شرح نه ښه چې لکه انور د لپاره کوم شرح ځان له واخلم شرح ماخله سبق وای ځان له فتفسیر الصلاه واضح نو تفسیر د صلات دا واضح دی خو تاسو ته واضح وو تاسو ته واضح نه و ما ته معلومه وي چې ما ورته وې نور دی چې واضح دی چې ته په واضح نو دا صلات چې دغه دعا ته وي او دغه الله ته نسبت شي دا ټول خبره اتره ده پکې بیا مخکې وایي چې وقوله على من اختص دا على من اختص وي کنه اعتراض نه جواب دی چې الکه د دینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات مراد ده نو تا نوم ولې وانه غستو تا نوم لري غستو کنه نو دی و چې دا کنایه ده او ان شاء الله د بلاغه په کتابونو کې مختصر معنی کې او په رای کې دروس البلاغه د څخه تاسو کنه نو بلې کې بو چې الکنایه ابلغ من الصریح وقوله على من اختص على من اختص یعنی هغه ذات چې خاص کړی دی الله پاک دا څه کنایه ده عن محمد صلی الله علیه وسلم دا کنایه ده دا سره د پیغمبر اسلام نه یعنی ویلی خو من اختص دي پیغمبر اسلام نو مینه راغسته ولی تنبیه د پاره د خبرداري ورکولو على ان كونه مختصا بالخلق العظیم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجه د کېدو د دینه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام خاص کړی شوی دی په خلق عظیم سره مما تقرر في الاذهان هغه چې دا خبره مضبوطه ده په اذهانو کې په ذهنونو کې حتی لا ينتقل الذهن من هذا الوصف الى غيره چې نه منتقل کیږي ذهن د دې وصف نه بل چاته ذهن نه منتقل کیږي د دې وصف نه بل چاته لکه چې کله دا راشي چې هغه څوک ذاته چې هغه خپل بهترین اخلاق دي نو دا چې د ټول کائنات کې ټول نه بهترین اخلاق د چا دي نو په ذهن کې بل څوک راځي نو دې وجنه دا پوښتنه دې معنی او دا موږ وی چې بالخلق العظیم دا په مختص باندې داخله ده په مختص به باندې نه
ځکه مختص خلق عظیم دی مختص به حضور صلی الله علیه وسلم دی خلق عظیم خاص دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره حضور خاص نه دی سره دا خلق څه ته وایي والخلق هو الملك دا هغه ملک هو ملکه دا هغه ملکه ده يصدر عنها الافعال بسهوله چې صادریږي داغه نه افعال پس سره په سہولت سره ملکه هغه کیفیت ته ویلېږي چې فضله کې مضبوطه وي کیفیت هغه ملکه هغه کیفیت ته ویلېږي کیفیت نفسانی ان کان راسخه فی النفس تسمى ملکیه والا حالا کله چې مناسخ نه وي هو ازلا کراشین دا ملکه نه ده لکه ما تاسو وی چې رښتینه سړی کله کله دروغ وای دا ملکه نه ده ها یا یو کسلا تا غوشر مې د شرم دوی نه هغه سور شي نه دا سورواله دا هغه ملکه نه بلکې دا هغه یو حال دی حال پر هغه خلک وي لکه پوه شئ والخلق خلق څه ته هو ملکه دا هغه ملکه ده يصدر عنها الافعال بسهوله چې صادریږي دنه د افعال په سهولت او په اسانۍ سره جو کداغه ملکه او دغه اخلاق بیا خولي جو اخلاق حسنه ورته کبدي جو ورته اخلاق سیئه ورته والخلق العظیم له او خلق عظیم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره ثابت دي ولی سلور وجدي على ما قالت عائشه رضی الله تعالی عنها عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي دا مسلم شریف حدیث ده هو القرآن چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اخلاق سری دا قرآن ده یعنی ان العمل بالقرآن كان جبلة له من غیر تکلف چې عمل په قرآن سره د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فطرتو بغیر د تکلف نه یعنی په دې قرآن مجید کې چې سو کبه خبر الله تعالی حکم کړو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس کې موجود وي بغیر د تکلف نه بدا دغه نه ادا کېدلی کوم خبر نه چې الله منع کړی و په قرآن مجید کې داغه نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام منو بغیر د تکلف نه یلکه پوښوي وقيل دویم قول هو الجود بالكونين والتوجه الى خالقهما چې خلق عظیم پیغمبر اسلام د پرول ثابت دي و هغه سخا د پدوانو جهانونو کې په دنیا او په آخر کې سخا ده والتوجه او توجه ده الى خالقهما چاته خپل خالق طرف ته هغه پوښوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبدین کې په دنیا کې به هم سخی او په آخرت کې هم سخی وقيل دریم مصداق د خلق عظیم وما اشار الیه هغه چې اشاره کړی شوی داغه ته اشاره کړی داغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قولی په خپل دی قول سره صل من قطعک خپل ولی کا وا صل رحمی کو دا چا تر چې څوک سره پرې کوي مطلب څوک د سره ورانه کوي تو سره جوړ کوا واعف عمن ظلمک او عفو کا هغه چا ته څوک چې د باندې سکی واحسن الى من اساء الیک او تنیکی کو دا سره څوک د سره سکی بد کوي نو دا خلق عظیم پیغمبر اسلام د لپاره ثابت دي ځکه پیغمبر اسلام با خلکو سره خپل ولیم کولا او عفو به هم کولا او نیکی به هم کولا نو چې څوک وای چې په ما کې خلق عظیم راغله نو به دا کار کوي والاصح هو ډیره صحیح خبره ده ان الخلق العظیم چې خلق عظیم هو السلوك الى ما يرضى عنه الله تعالى والخلق جميعا چې دا هغه لار ده هغه طریقه ده چې په دې باندې هم د بندنه الله راضي شي او هم دې ټول مخلوق راضي شي وهذا غریب جدا او دا خبره ډیره ناشنا ده دا خبره ډیره ناشنا ده چې هم دې الله خوشاله یا هم دې الله مخلوق خوشاله ځکه چې الله خوشاله دا الله مخلوق به نه خامخا خفقيږي پوه شو به باندې ها او چې مخلوق خوشاله جو خامخا الله به نه خفقيږي هلکه د انسان غاني وجاني وغيري دروغ وخت حرام وخت ناجایز کارونه وخت دا د الله وختي ها او دغه شان نیکی او عاجزی دا الله پاک وغلا د ګنا نه ځان بچ کول د الله پاک وختي خدا خلقو بدی شي خو دا د څه شي خړه روک کړل وهو تلميح الى قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم او بدی کې تلميح نه پیژنم غنیرا د کلام په مېز کې د اشاره کول چې قرآن مجید ته یا قصې ته یا شعر شي نه بدی کې اشاره د الله دی قول وانك لعلى خلق عظيم وهو ان لم يدل على الاختصاص لكن لما كان في محل مد اختص به دا اعتراض نه جواب ده اعتراض نه جواب ده چې وانك لعلى خلق عظيم دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت ذکر شوی ده دا خلق عظیم خو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لپاره خاص شوی نه دي نو ته څنګه وای چې دا په اختصاص باندې دلالت کوي الهغه پوه شو به دی باندې ها
په بدی کې ترمذی د الله تعالی و انک لعلى خلق عظیم او دا خو د اتصاف د پیغمبر علیه الصلاه والسلام وصف ذکر کړل شوی دی صفت ذکر کړل شوی دی خلق عظیم خو د پیغمبر علیه السلام سره خاص کړل شوی نه دی پوه شو په معنی ها نو جواب دار چې دا مقام د مدح دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافرانو ورته لیونه وي کافرانو ورته شاعر وي کافرانو ورته کاهن وي کافرانو ورته وی چې پیغمبر د قرآن مجید ځان جوړ کړی د روغجن دی نو الله تعالی قسم وکړو چې والقلم وما يسطرون زما دې په قلم باندې قسم وي او په هغه سمې دې قسم وي چې کوم دا قلم لیکي څنګه لري بیا ما انت بنعمت ربک بمجنون ته د خپل رب نعمت سره سلیونه نه وان لك لاجرا غير ممنون او استاد باربا اجر ثابت وي به حساب به حساب وانك لعلى خلق عظيم او بشکه ته اخلاق او اعلی مرتبه باندې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په کوم مقام کې چې دا آیت ذکر شوی دی نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدح بیانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه بیانې مدح یعنی چې کافرانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې لیونه نه الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعریف کوي په تعریف باندې قسم وکړو چې دا لیونه نه دی لکه پوهیږي به معنی نو چې دا په مقام د مدح کې استعمال شو د دې ودی نه پدې کې خاصواله راغی سبا کې رااله خاصواله نو دا خلق عظیم خاص دي چا سره ها نو او هو وان لم يدل على الاختصاص او دا آیات اگر چې دلالت نه کوي په اختصاص باندې یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خاصوال دلالت نه کوي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اتصاف د صفت بیانولو لپاره راغلي دي لكن لما كان في محل المدح لیکن کله چې دا راغلي دي په مقام د مدح کې په محل د مدح کې اختص به نو خاص کله شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خلق عظیم سره الګه پوهیږي به معنی خاص کله شو د خلق عظیم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره یاد بشي واړو